السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما د اسلامي کوزیب د یوټیوب چینل مینوالو الله رب العالمین نه دعا د چرو جوړ وي د ژوندۍ نه به خوندون اخلي. الله تعالی مو تل آباد او خوشاله ساته. الله تعالی مو په تمام وظیفو کې خیر او برکت واچوه. الله تعالی مو په تمام وظیفو چې سره مقصد د پاره تاسو کوي ستاسو حاجت د ضرورت دی او هغه مقصد او ضرورت دی الله تعالی تاسو د خپل دربار عالیه نه پوره کړي. نن مې درله د سورة المزمل یو ناشنا پیدمن او پاورفل وظیفه راوړې ده. که تاسو څه قسم حاجتي پریشانی بیروزګاری بندش ته کار نه چلیږي روزګار ولاړ دی یا څه کار هم دی په څه کار کې هم تاسو ته مسله د بندش دی د هغې د نجات دپاره د سورة مزمل یو ډېره اکثیر او فایدهمند وظیفه مې درله راوړې ده. محترمو دا وظیفه د سورة مزمل ده او سورة مزمل د قرآن عظیم الشان یو سورت دی د تبارک الذی سپاره کې یعنی 29 سپاره کې دی. ډېر مبارک سورت دی او ډېر فضایل علما اکابرین صوفیه کرام بیانوي. اکابرین امت د دې وظیفې یو ترتیب ښیي یو طریقه ښیي و چې کوم انسان په دغه طریقه باندې دا وظیفه وکړي انشاءالله کومې ورځې چې کابرین ښیي د هغې نه مخکې به الله تعالی ورستا ضرورت پوره کړي. اکابرین امت صوفیه کرام فرمایي وایي دا قرآن دې کې الله تعالی شفا هم ښودې ده او د هر یو ضرورت کار دپاره هم پیدامند دی. یو انسان ته مسله راله څه بندش رالی ضرورت رالی بیماری راله د ټولو حل الله تعالی په د خپل کلام پاک کې ایښودی دی. یعنی کلام پاک داسې عظیم کتاب دی د الله تعالی او په حضور علیه السلام چې نازل کړی دی. حضور علیه السلام هم د تمامو انبیاء سردار، دا کتاب هم د تمامو کتابونو سردار. دا امت که امت باندې چې الله تعالی نازل کړی دا امت هم د تمامو امتونو سردار دی. نو محترمو وظیفې طرف ته راځو. وظیفه به داسې کوئ چې دا به 21 ورځې وظیفه ده عمل دی خو الله تعالی به د دې 21 ورځو نه مخکې ستا ضرورت او حاجت پوره کړي. د څه مقصد ستا دی هغه به الله پوره کړي. وظیفه په دې طریقه باندې کې 21 ورځې دي او ته به روزانه یعنی څومره ته ویلی شي نو په دې 21 ورځو کې به ته 70 پیرې سورة مزمل دا پوره کړي او 80 پیرې. که ته هغه په 10 ورځو کې پوره کړې دا 80 مرتبه که ته په 15 ورځو کې پوره کړې او که ته په 21 ورځو ته رسې نو په دې 21 ورځو نه مخکې به ته 80 مرتبه د سورة مزمل دا ختم دا پوره کړې او هغې پسې به بیا د رب کائنات نه دعا وغواړې رب د سورة مزمل دا ختم چې ما وکړو د دې مقصد دپاره مې وکړو دا مقصد زما پوره کړي نو الله تعالی به ستا ټول هغه ولاړ کارونه هغه به روان کړي. کاروبار ولاړ دی ترقي نه کې الله به روان کړي. نکاح رشتې مسله د الله به وکړي. کاروبار ولاړ دی نه چلیږي ګاک نشته ګاک به الله تعالی ستا طرف ته متوجه کړي. دغه شانتې بیماری د بدن کې څه مسله هم ده او د هغې مقصد دپاره دی وکړو الله به پوره کړي. علما فرمایي کابرین 11 مرتبه ته مخکې درود شریف ووایه او چې کله دې ختم وکړو بیا 11 پیرې درود شریف ووایه. او کابرین فرمایي چې د هرې مرتبې نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم دا وایه نو الله تعالی به ستا تمام ضرورت پوره کړي. الله تعالی مو تمام د زندګۍ ضرورت د خپل غیبي خزانو پوره کړه. څومره مشکلات آفتونه الله تعالی مو ته بچ وساته او الله تعالی دې زمونږ او ستاسو غیبي امداد د خپل درو کړي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو د مخلوق د محتاجینه وساتي. جزاکم الله خیره.